قاعده یا وزن افاعل و مفاعل دی که یا روغله دی افاعل وزن څه دی د مفاعل وزن ده ایدی ولا اخیر کې روشیده شی ته یاوي و اشباه آنیه د افاعل و مفاعل څه دی په شون دی مشابه نور ټکی وي صحیح ده اشباه معنا دی اندی په شون دی روغی اندی شون دی روغی اندی پسې مشابه ټکی روغله لکه اوانی شولو مداعی شولو د اندی په وزن دی کنه نو دوی کده شی ته کې وزن و اخر کې یا ورکی و اگر معرب باللام کا شروع کې الف لام رغلی لکه الجواری صحیح ده کنه جواری یو مفاعل افاعل وزن ده کنه الف لام ورکی رغلی بیا اخر کې شی د یا ساکن وي یا مضاف بشه د نشه د قبل ټکی ته مضاف وی کنه بیا به ساکن وي خدا کله در حالت رفع و جر د رفع جر حالات کې څه کله فاعل جوړیږي مجرور جوړیږي صحیح ده نو د شتکالات وی او یا رغلی اخر کې ساکن شو د به ساکن وي ګوره لکه هذه الجواری دغه انجیلی دي صحیح ده هذه دغه څه دي الجواری جنی دي جنی دي صحیح ده اوس جواری ټکه دي جاریه جمع ده کنه دکی وګوره یا ساکنه یا کنه ده انده چې تویل سو جواریکم ایتو سجونه اتین رغلی دي هم کتلو جواریکم مضاف تا کنه کوم ضمیر طرف ته هم کتو انده سی اوس د جر حالت خی زیر حالت کې مررتو بالجواری وګوره یا ساکنه به په داخل ده کنه به حرف جر ده انده سی مررتو بجواریکم مثال مضاف ده د مضاف ولا مثال ده خادو خطا خبره خل سر الف لام ورکی کنه مضافی خو در بلام کبه الف لام ورکی نو سیدا همدا چې تو اضافت ورکی نو مضاف نو بزون ته ټکر غلو جواری د سر غل الف نو داخل مضاف نو نو محذوف شوه ده بیا بدایا و نو ورزی خا کنه جواری کی کوم تنوین څه د دوی سو تنوین با عین ملحق شوه ده التنوین با عین پر ور خاخ شی رو بلګی لکه وسو غره هذه جوارن دا څوک دی وړکی دی خزی وړکی دی هذه جوارن وګوره یم ولید له خاتمه شوله مررت بجوارن خدای د کوم حالت وخل الف لام ورکی نه اضافت ورکی نه و در حالت نسب کبه د نسب حالت کې مفعول جوړ شي کنه مطلقا مفتوح می آید بیا دای بن زبر سی مفتوح وی لکه ګوره رایت الجواریه موړ کی وکتلی الجواریه وګوره ابن زبر راغله ورایت جواریه وګوره کله پلان په داخلي کنه داخل کنه نسبالات کې دی بن زبر یل شي بل قاعده د واو لام فعلا کا واو رغله د فعلا ولا لام څه د اندیزه کې و رغله فعلا په وزن بندیو بزم او مخ کې ونه پیشا او سیدا در اسم جامد کا اسم جامد کی کنه اسم مشتق مصدر نوی نیا شود د شیتا و به شکی یا بو جوړیږي لکه دا ټکه تاسو وګرلون د لیکل دنیا علیا کنه د اصل کې و دنوا علوا یری مدغه دنوا کې د وس دنوا د شته وسړیلو کنه انور پر خندیدلو حالانکه دا فډر ماهر کاس مته لګیدلو ځکه چې دا ټکه خو دنوا ده کنه دنیا خو نه د دنیا خو ته تعلیل کړه اصل کې دا ټکه دنوا ده زه دغه دنوا کې ډېر سخت تنګ شوی یم دغه دنوا کې ډېر مصیبتونه مشکلات د سی خبرې کولې اوس د صحیح دی ول ټکه د دې تعلیل نه مخ کې غږیدلو نه دا ټکه دنوا دا خو دنیا ونه جوړ شولو نیا ونه جوړ شو نه سیدا و در صفت ک صفت کې د شیطان ورغله به حال خود ماند خپل آلات بنی بو پوت شي لکه غزوا د غزوا بس خپل آلات پوت ده و اسم تفضیل کبه اسم تفضیل کې راول حکم اسم جامد دار ده هغه د اسم جامد حکم لري لکه دنیا علیا ده وسو شوخه بی قبل د سیتا یا راغله لساغه دی فعلا ټکه سده ایدی ول لام په ځای بنی رغلی ناغه وچ شکای و سره بدلای حدیث و یا لام فعل اغه یا سدی فعل ولا لمز کی بالفتح زبر رغله فعل ده کنه فعل نه د دویم وزن ده واو شو دغه بو جوړی لکه چون تقوا اصل کې تقوا او تقیا تاسو تقیا نه کوي خدای نه او یریږي تقیا درګی راولای د شه د خبرې کولې خالو پر خندوی د خدای تاکی خبرې کې تاکی ته خودمو تقیا لګو نه نه صد غوله د غوله تقیا نه د مراده د غوله تقیا دربې کې غټ کاپ سره لیکل شي تقیا تقوا کولې د شاغنه جوړ شول تقوا واو سره بدل شول